محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم د یهودو د علماء په خدمت نبوی کې حاضری بعض په ایمان مشرف کېدل او د بعضو محرومی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته ورسېده د یهودو عالمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه امتحانا مختلف قسم سوالات کول د یهودو عالمان په دې خبرو چې آخر الزمان پیغمبر ظهور بکیږي او مدینه منوره ته به هجرت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت منتظر او د دې دلیل دا هم دی چې کله مکه مکرمه کې د مدینه انصار ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په موسم کې د اسلام دعوت ورکو نو انصار خپل کې یو بل ته ویلي چې دا هغه نبی دی چې يهوديان د هغه دراتلو په انتظار دي راځي چې په د ایمان راوړو اسنه چې يهوديان په دې سعادت کې زمونږ استاد سره وړاندې شي ابن عائز دا عروه ابن زبیر په سند سره راوی دی چې د يهودو په عالمانو کې د ټولو وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یاسر ابن اخطب د حویی ابن اخطب یهودی ورور حاضر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره واوریدي قوم ته واپس شو قوم ته ویل اطیعونی زما خبر ومنئ فإن هذا النبي الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر دی چې مونږ انتظار کاو راځي چې په ایمان راو لیکن د ضرور حویی ابن اخطب ته د خبره مخالفت وکړو هغه قوم کې منل شوی مشر نو د یاسر ابن اخطب خبره ته چا وکې نه خودم سعید ابن مسیب د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته تشریف راوړو نو بیت المدرس ته لاړو بیت المدرس د يهودو د علماو د مشورې ځای هغه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید د هغوی عالمان راجمع شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ستپوسونه وکړل بیهقی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي چې یو يهودي عالم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ یوسف تلاوت کاو دا يهودي عالم ورته وای دا سورۃ تعلیم ته چا درکړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای الله د دې تعلیم ما ترا کړې او الله په ما نازل کړې دا هغه ډېر تعجب وشو واپس لاړو خپل قوم خلکو ته ویلې چې قسم دې چې داسې تلاوت کو چې هغه د الله کلام دی او د الله خبرې دي او دا هغه پیغمبر دی چې تورات کې د هغه بشارت او خوش خبري ورکړل شوی و او نور کتابونو کې او راځي چې په ایمان راوړو د سعادت کې د ټولو وړاندې شي د هغه چې سمنون کې خلق او ورسره راغله ټول یو ځای په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ
په دې کسانو کې د یهودیانو په دې عالمانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هم. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د تورات یو زبردست عالم دی. د حضرت یوسف علیه السلام په اولاده کې او د خپل نوم حسین په صاد سره چې کله اسلام راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن سلام نوم کې خودو. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر واورید چې مدینه منوره ته راغی، فورا زه حاضر شم چې دی وګورم. فلما رأيت وجهه، هر کله چې د مخ ما ولید زه پوه شم چې ان وجهه ليس بوجه کذاب، دا د مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، د دروغجن سړي داسې مخ نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی کلام داو ایها الناس، اے خلقو اطعموا الطعام، خلقو له خوراکونه ورکئ، وابشوا السلام، سلام بخبر منځونو کې خور کئ، وصلوا الارحام، رشتې قائم کئ، وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې منځونه کوئ چې خلک ودی، تدخل الجنة بسلام، جنت ته به تاسو په سلامتیا کې لاړ شئ. وایي زه پوه شم چې دا د رښتیاو پیغمبر دی. دلائل النبوه کې بیهقي د عبدالله ابن سلام روایت ذکر کوي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم او د صفت او د حلیه مخکې نه راته معلومه و تیرو کتابونو کې چې کله مدینه منورې ته راغی نو زه د کجورې په یوې ونې کې ختلی وم، کجورې مې راساندلې. چې کله چا وویل چې انصار او کس راغی د مکې مکرمې نه چې دی ورته پیغمبر ووایي، ما د خوشحالۍ نه د الله اکبر آواز وکړو. نو زما ترور وه خالده بنت حارث، هغې راته وویل چې قسم دی که موسی علیه السلام اوازه شوی وی چې موسی علیه السلام راغی تا به دومره خوشحالي نه وه کړې لکه د دې سړي په راتلو دی چې خوشحالي وکړه. وی ما ورته وویل چې زما یقین دی چې دا پیغمبر دی او د موسی علیه السلام ورور دی. عبدالله ابن سلام ایمان راوړ. عبدالله ابن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا یهودیان ډیر کینهناک او د حسد والا خلک دی او حق ډیر پټوي. هغوی ستا خدمت اقدس کې حاضري کوي، هغوی نه زما باره کې تپوس وکړه او بیا ورته وروسته زما د اسلام اظهار وکړه. یهودیان راغله، عبدالله ابن سلام د یوې ونې ته پټ ودرېده. یهودیانو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي عبدالله ابن سلام په تاسو کې څنګه عالم دی؟ هغوی ورته وایي سیدنا و ابن سیدنا، زمونږ سردار دی، زمونږ د سردار بچی دی، ډېر قابل قدر دی. وایي هغه که ایمان راوړي نو تاسو بیا ایمان راوړئ؟ هغوی ورته وایي هغه دومره غټ شخصیت دی، هغه پلار نیکه دین نه پرېږدي. وای نه که چېرې ایمان راوړي بیا به څه چلي؟ وای نه، هغه داسې نه کوي. او که بالفرض ایمان راوړي نو موږ ټول مسلمان یو، موږ ایمان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړ عبدالله ابن سلام ته او هغه راغی د دې یهودیانو په مخ کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یهودیان ورته دا خو په من کې رذیل دی او د پلار هم رذیل و، خسیس سړی دی، پلار هم کمزوری سړی او ډېر داسې ښه سړی نو دا څوک دی چې مونږ به په دی دغه پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن سلام وایي ګوره یهودیان داسې دي. یهودیانو کې ډېرو عالمانو ایمان راوړو او څه د جاه د وجې نه او د حسد او د مشرۍ د وجې نه په خپل کفر او بېدینۍ قایم پاتې شو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف مختلفې دسیسې جوړې.
د سلمان ابن اسلام رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل. سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ نوم سره به تاسو آشنا یې، دا یو عظیم صحابي و. سلمان د نوم کنیت سلمان الخیر او فارسی د لقب و ځکه د فارس ملک اوسیدونکی و. فارس کې یو ځای د رام هرمز د هغې د مضافاتو اوسیدونکی و. د شاهانه خاندان سره تعلق و. خو سلمان نه به چې چا تپوس وکړو د نسب، سلمان به ورته ویل انا سلمان ابن الاسلام، زه سلمان یم او د اسلام زوی یم، ځکه ما ته نشو نما او وجود اسلام د وجې نه میلاو شوی. حضرت سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ د ډیر عمر و. بعض عالمان وایي چې د عیسی علیه السلام زمانه هم د لیدلې وه، او بعضې وایي چې نه د عیسی علیه السلام د ملګرو زمانه یې لیدلې وه. یو نیم سل یا دوه نیم سوه کاله د ده عمر. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما ته حضرت سلمان پارسی د ایمان راوړلو واقعه خپله بیان کړه چې زما پلار د خاندان شریف او د ټولو نه زیات مالدار سړی و، او زما به داسې نګراني کوله لکه د ناواده شوه جینکو چې څنګه نګراني کېږي، بهر به بلکل نه پرېښودم. یو ځل مې پلار په تعمیري کار لګیا و او زه یې بهر پټي د نګرانۍ دپاره ولېږلم، او ذاتي موږ مجوس و اور ته به مې عبادت کوم، مشرکان. لاره کې مې د نصاراو عبادت خانه ولیدله، هغې ته ورننوتم. د نصاراو نه ډېر متاثره شوم، مازدیګره پورې د هغې سره مشغول شوم. چې رالم پلار رانه تپوس وکړو، ما ورته ټوله واقعه بیان کړه. پلار راته ویل چې هغې په حقه نه دي، ګوره موږ په حقه یو اور ته عبادت کوو. ما ورته ویل نه هغې په حقه دي. پلار مې په خپلو لاسونو کې زنجیرونه واچول. ما هغه نصاراو سره خبره کړې وه چې ستاسو دیني مراکز کوم ځای کې دي. هغې راته ویلي وو چې زموږ دیني مراکز شام کې دي، او شام کې راته یو عالم یاد کړی و چې هغه عالم سره به ملاقات وکړي. یو قافله تله او زه خبر شوم، زنجیرونه مې د خپلو نه لرې کړل او وتښتېدم. د قافلې سره ملګری شوم، شام ته راغلم او د هغې عالم صحبت مې اختیار کړ. څه وخت هغه عالم وفات کېدو ته نږدې شم، هغه ته مې ویل ما ته وصیت وکړه بیا چا سره ملګری شم. هغه راته بل عالم وښودو، خو دا کوم عالم چې وفات کېده دا لالچي و، حریص و، دنیا سره ډېره مینه وه. خلکو به نظرانې او شکرانې او پیسې راوړې او ده به جمع کولې. خلکو ته به ویلې صدقې کوئ او خپله به یې صدقه نه کوله. چې کله وفات چې خلک مې خبر کړل چې ګورې دومره مالونه پراته دي. زه را روان شوم هغه بل عالم ته، هغه ډېر نیک سړی و، د خدای نه ډېر وېرېدونکی و. د هغه ملګرتیا مې وکړه، د هغه سره ملګری شوم. هغه وفات چې نږدې شو هغه ته مې وویلې ما ته بل څوک وښایه چې ستا د مرګ نه وروسته د هغه سره زه ملګری شم. هغه راته ویلې حجاز مقدس سرزمین ته ځان رسوه، او هلته د کجورو یو نخلستاني علاقه ده، مدینه منوره یثرب، هلته ځان رسوه. د آخرې زمانې پیغمبر راتلونکی دی، زمانه قریبه ده چې د هغه صحبت اختیار کړي. وایي زه د عربو د یوې قافلې سره را روان شوم، هغوی را سره ډېر زیاتې وکړو. یو په بلې خرڅ کړم، 10 کرته خرڅ شوم چې دا غلام دی، او زه غلام نه وم، آزاد وم، حر وم. تر دې پورې چې یو په یو یهودي خرڅ کړم، هغه یهودي د مدینې منورې د یثرب یهودي و. چې کله را نږدې کړم هلته چې راورسېدم، دا د کجورو والا ځمکه مې چې ولیدله نو په زړه مې ولګېده چې دا مقه ځای دی چې د عالم کوم ماله بیان کړی و. خوشحاله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغی. ما د دې یهودي
کجورو باغ کې کار کوم، کجورو ونې ته ختلی وم، کجورې مې را سندرې. چا ورته وویلې دي زما چې کوم مولا و چې بني خیله په انصارو کې خدای دې داسې داسې کي. یو سړی د مکې نه راغلی دی او ځان له پیغمبر وایي او دی ټول پرې راغونډ دي. بس زه پوه شم، بس ما باندې یو لړزان شروع شو، ځکه دومره تکلیفونه د چا په طلب کې ما تېر کړي وو، نو هغه رانږدې شو. دومره په لړزان کې راغلم چې زما ویره شوه چې د ونې نه لکه چې راوغورځېدم. او دا سړي نه مې تپوس وکړ چې څنګه دی او کوم ځای کې دی. مولا را باندې پوه شو، هغه راته غوسه وکړه، څپې راکړه چې ستا د دې کارونو سره څه کار. وایي څه وخت مې لږه یهودي هغه عالم راته ویلی و چې د ده 3 علامې دي د دې پیغمبر. یو دا چې صدقه نه قبلوي ځان لپاره، دویمه دا ده چې هدیه قبلوي، دریم دا ده چې د ولو په منځ کې مهر نبوت. ما ځان سره څه پیسې جمع کړې او یو مازدیګر راغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. ما ورته ویل قربان چې ومې لیده زه پوه شم چې دا رښتونی دی. ما ورته ویل قربان دا صدقه ده، دا قبوله کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل نه زه صدقه نه قبولوم. زه پوه شم چې یوه نښه خو صحیح شو. څه وخت وروسته مې بیا بل څه جمع کړه، بیا راغلم ملاقات مې ورسره وکړم، قصه مې ورته بیان کړه چې زه داسې غلام یم او دا انکیزې نه راغلی. او بیا مې ورته دا پیسې پیش کړې چې قربان دا هدیه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبوله کړه. زه پوه شم چې دویمه نښه م صحیح شو. څه وخت وروسته زه راغلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه جنازې سره روان و. زه به ترې کله وړاندې شم او کله به وروسته شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوه شو، کېناسته راته وایي راشه څادر یې د ولو نه لرې که وایي مهر نبوت وګوره. وایي مهر نبوت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې وکتو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې ما ته کلمه ووایه او زه د اسلام په دایره کې داخل شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل د مولا سره عقد کتابت وکړه چې پیسې ورکړي او آزاد دي کړي. مولا له مې چې دا خبره وکړه، هغه ویلې هله به دې آزادوم چې 300 کجورې دا وکرې او هغه بار ونیسي، د میوې ته برابرې شي. او ډېر سره زر یاد کړه چې هغه سره زر به راکې، هله به دې پرېږدم. ما ورته چې ټیک شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم، هغه ویل هېڅ پروا مه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې څوک 10 د کجورو بوټي او څوک 20 او څوک 13 او څوک 50 راجمع کړي. دا یې راجمع کړه او ما ته ویل ځمکه تیاره کړئ. ځمکه مې تیاره کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله راغی او په دې ځمکه کې چې کومه ما برابره کړې وه د کجورو دا بوټي کې پکې کېښودم. قسم دی چې په یو کال کې میوه یې ونیوله، نو یو شت خو پوره شو. څه وخت وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لږ شان سره زر چا هدیه راوړو. تپوس یې وکړو چې هغه سلمان چېرته دی، غریب. زه ورغلم چې دا یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل دا واخله او یهودي ته یې ورکړه چې آزاد شي، شرط پوره شي. ما ورته وفرمایل چې قربان دا خو ډېر کم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل دا ډېر دي چې وم تلل چې یهودي را باندې څومره ایښي و مه قومره دا شرط هم پوره شو او آزاد شو. د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ دربار نبوت کې ډېر قدر او ډېر عزت په نظر به ورته کتل کېدل. غزوه خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې څه چلو وکړو. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ د خندق د کندې د کنستلو مشوره ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې عمل وکړ. بیا چې کله په غزوه خندق کې غزوة الاحزاب کې 2 ډلې جوړې شوې د مسلمانانو او مجاهدینو. انصار بیل طرف ته شو، بیل ځای ورته وټاکل شو چې دلته به کار کوي. مهاجرینو ته بیل ځای وټاکل شو. سلمان فارسي منځ کې پاتې شو ځکه دی خو نه مهاجر و او نه انصاري و.
انصار ویل سلمان پارسی په مونږ سره، مهاجرین ویل سلمان پارسی په مونږ سره. سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ ته په دې ورځ خدای ډېر لوی عزت ورکړ برخه کړ. هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډلو ته ویل چې نه، سلمان منا اهل البيت، سلمان زمنګ نه دی، د اهل بیت نه دی، زما د اهل بیت او زما د خاندان سره. سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تالاش او د لټون د پاره ډېر تکالیف او ډېر ستړیا کړې وي. الله تعالی مقصود پوره کړ. د نبی کریم صلی